أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. زما محترمو مشرانو کشرانو وروڼو خویندو، د سوره بقره شریفه آیت نمبر 8 او د 9 تلاوت وشو. ربط د دې ما قبل آیتونو سره هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د خپل کلام پاک حالت او تشریح آغاز او فرمایلو، نو د هغې نه پسې د هغې خلکو ذکر او فرمایلو چې هغه خلک د الله جل جلاله د پاره دین خالص او په دې معامله کې د هغوی جبې د هغوی زړونو موافق دي چې هغه مؤمنان دي. دویم نمبر باندې د هغې خلکو ذکر او فرمایلو چې هغوی ظاهري او باطني طور سره کفر اختیار کړي، او په دریم نمبر باندې د هغې خلکو ذکر او فرمایلو چې هغوی صرف په جبو سره خو د ایمان اظهار کوي، ولیکن د دې زړونه د ایمان د دغه عظیم نعمت نه محروم دي. او دا دریم تقسیم چې الله جل جلاله فرمایلو دا د تقسیم تکمیل لپاره او د دې ذکر الله جل جلاله په 14 آیاتونو کې ذکر کړ. وجه دا وا چې دا منافقان دا د کفارو نه زیات خبیث او اخبث خلق او دا الله جل جلاله په نسبت باندې ډیر مبغوث ترین خلق، ځکه چې دوی فریب او خندا په طور باندې کفر کې خپل عقاید داخل ته عمل، ځکه د دې خباثت دا بیان په 14 آیاتونو کې دومره اوږد بیان شو. ځکه علامه کاشانی رحمه الله تعالی علیه فرمایي چې دا کفار چې کم خلق خپل کفر کې اصرار کوي او د دې په زړونو باندې مهر لګېدلې دی، دغه کفارو ذکر په 2 آیت کریمو کې اکتفا وکړه او د منافقینو چې کم اوصاف دي اوصاف قبیحه د هغې بیان د پاره 14 آیتونو کې د بیان همدا نقطه ده چې د کفارو نه پوره طور سره د اعراض دا وجوا چې نه هغوی باندې اوس کلام اثر کوي او نه هغوی ته څه خطاب فایده رسولی شي. کافران په خلاف د منافقانو چې کله کله په دې منافقانو کې توبیخ او ملامتیا دا اثر وکړي، که چېرته دوی باندې تان او تشنیع وکړی شي
او دی خپل حالات او عادات او خپل د دې چې کم د دې په زړه کې کم امراض او کم خباثت نیت د دې کې پټ دی هغه که چېرته دی باندې ښکاره شي نو بیا امید کیدی چې دی د خپلو د بدو عاداتو نه ځان وساتي او په دې طریقې د دې د زړونه نرم شي او د کم رضایل نه چې دی خرابېږي د هغې نه دی ځان وساتي او په دغه دایره کې داخل شي چې کومه دایره الله جل جلاله ذکر کړې ده چې الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما دی آیت کریمه کې کوم بیان شوی پوه شوې په دې باندې نزکا د دې منافقانو دا ذکر په دومره اوږدو آیت کریمو کې ذکر شو اوس دلته دویم نمبر باندې دا خبره اهمه ده چې دا منافقان دا دوه خبرې ذکر کوي آمنا بالله و بالیوم الاخر چې مونږه الله جل جلاله په صدق دل سره منو او په آخرت باندې زمونږ ایمان دی او آخرت د حشر نواخره الی ما لا نهایه پورې د دینه مراد د قیامت ورځ ده یا د حشر نواخله د جنتیانو جنت ته ورتګ او د دوزخیانو دوزخ ته ورتګ پورې دغه وخت مراد دلته یو سوال لري چې دا ایمان د دوه صفاتو سره ولې تخصیص وکړي چې دا خبره کوي چې آمنا بالله و بالیوم الاخر چې موږ ایمان لرو په الله باندې او په ورځ اخره باندې دې جواب دادې چې موږ په دې دواړو جانبینو باندې حاوی یو دواړه اطراف ایمان بالله مشته ایمان بالیوم الاخر مشته نو په دې باندې دی خبرداري الله جل جلاله ورکړي چې تاسو په خپل ګمان کې پوره نه بلکې تاسو خو منافقت کوئ او دی دا وینا چې کینو دا منافقت کوي ځکه چې دا خلک خو يهوديان دي او يهوديان اگر چې الله باندې او په ورځ د آخرت باندې یقین لري خدای دا ایمان کله عدم دی ځکه چې دی کې دا خرابې موجود دي د دې په اعتقاد کې څه خبره وا د دې په اعتقاد کې دا خبره وا چې دا الله تعالی بندگانو سره تشبیه ده او دا بندگان دا الله جل جلاله اولاد دي نحن ابناء الله واحباؤه او دی بداوی چې موږ با زمنګ نه علاوه په جنت کې بل څوک نه نوځي د دې ودا وینا و چې موږ دوزخ کې سوځم خو یو څو مخصوص ورځې وسوځو چې کوم ورځ کې د څه عبادت کړي ادي ودا خبره کوله چې لا فرق بیننا و بین المؤمنین چې موږ کې او مؤمنانو کې څه فرق نشته نزک الله جل جلاله سو فرمایل چې وما هم بمؤمنین چې دی کې اصل ایمان نشته اصل مؤمنین په دې کې نشته
دلته که اوس تاسو توجه وکئ نو دې کې دې طرف ته توجه ورکول دي او په دې باندې دا حکم لګول چې دا مؤمنان نه دي دې کې د دې د دغه دعوی نفي دا چې هغوی بالیقین د هغې مدعیانو دعوی وکوله لکه یاد ساتئ دا د علم نحو د اصول د طالبان په دې باندې ښه پوهېږي چې کله د ما په خبر باندې با داخل شي د هغې نه د مدخول اصل نفي او دلته کې دا با دا په مؤمنین باندې داخل ده نو معنا دا شوه چې دې اصل ایمان نشته ځکه الله جل جلاله وما هم من المؤمنین ونه فرمایلو بلکې وی فرمایل چې وما هم بمؤمنین دی د مؤمنان نه دي اصل ایمان پکې نشته داسې ونه فرمایل چې دی د مؤمنانو نه دي او دویمه وجه دا هم ده چې وما هم بمؤمنین دا وما هم من المؤمنین نه ډېر بلیغ ده یاد ساتئ د دې نه دا مسله ثابته شوه چې هغه دعوا دا مردود وي اذا لم يقم عليها دلائل الصحه چې هغې باندې دلایل نه وي موجود ځکه خو عرب وایي من تحلى بغیر ما فيه فضحا چا چې ځان په یو صفت سره ښایسته کو زمونږ د دې زماني چې کوم منافقان دي هغوی هم دا یو عام اصول جوړ کړی دی چا څوک هم زمونږه خلک ځان ته څه وایي څوک څه وایي مراتب او مقامات ځان دپاره ثابتوي او نن سبا خو د فیسبوک وخت دی هر سړی نفسا نفسی عالم کې لګیا دی او خود ستایی کې لګیا دی خو عرب څه وایي اسماعیل حقی رحمه الله دا خبر را نقل کړی دا من تحلی بغیر ما فیه فضح الامتحان چا چې ځان په یو صفاتو سره ښایسته که او د کې دغه صفات نه دا د دغه صفاتو حقدار نه استعداد پکې نه وي اهل د دې نه وي دی به امتحان کې ضرور به ضرور دا رسوا کېږي ځکه ان من مدح نفسه ثم ومن ذم نفسه مدح چا چې د خپل نفس صفت بیان کو چې زه داسې یمه زه داسې یمه وای د ده به مذمت وشي او چا چې د خپل نفس مذمت بیان کو دی به وستایلی شي که د فرعون دا وینا الله جل جلاله را نقل کا چې وانا من المسلمین فرعون سوي وانا من المسلمین زه د مسلمانانو یمه خو هغه د پاره څه حکم وشو وکنت من المفسدین چې ته د مفسدینو نه وې هغه خپل صفت وکړو خو الله جل جلاله هغه رسوا کړ یونس علیه السلام مبارک سے فرمائی انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خپل ځان طرف ته دا ظالم نسبت وکړو والله جل جلاله ورته سو فرمایل فلولا انه كان من المسبحين یونس علیه السلام مبارک د مسبحین نو الله جل جلاله تسبیح بیان ولا نو صفت هغه صفت ته چې رب دې بیان کی صفت هغه صفت ته چې اولیاء دې بیان کی صفت هغه صفت ته چې کاملان دې بیان کی خپل صفت په یو سړی څنګه خپل ځان نه بیان انسان خو مجموعه د کمزوریانو او د کوتاهیانو نه ده الله جل جلاله دې زمونږ ټولو اصلاح همدا وجه ده سیدنا اسماعیل حقی رحمه الله تعالی علیه مبارک فرمائی چې یو شیخ و شیخ طریقت و هغه یو خاص مرید و او یدعی انه امین د بدا دعوه کوله یاره زه ډېر لوی امانتدار یم
خو والشیخ یعلم منه خلاف ذلك شیخ ته دا خبره معلومه وا چې دا د دینه خلاف دی امین خو نه دی خائن دی خیانتدار دی بار بار به شیخ ته چې زستا ډیر زیات تابعدار یم امین یم به تاسو زما ازمیخت وکړئ او د دې نه د دې مرید دا مقصد داو چې ما ته چرته د اسرار الهیونه یو راز په ما باندې منکشف شي یو ورځ د شیخ خپل یو بل شاګرد چې د شیخ طریقت سره به و هغه ونیو او کور کې پټ کور کې یو خاص ځای کې پټ خپل کمره کې آیو ګډه راونی وو هغه حلال کو او یو صندوق کې خو په دې دوران کې دغه د امانت داري چې کوم مدعي و دا شاګرد دغه رانه نوته ناګهانه خپل شیخ طریقت یو کو خپل استاد یو کو چې دا غلا سونه په وینو کې رنگ دي کپڑے په وینو کې رنگ دي او صندوق مخامخ کار پروت دی او چاړه د پلاس کې د دې شاګرد خپل استاد محترم وي ته وی چې دا سماجره ده دا څه قصه ده شیخ طریقت ورته وی چې زما فلان کی شاګرد باندې ډیره غوسه مال راتله زه په غوسه کې راغلم او هغه ما قتل کړ نو د دینه د استاد محترم دا مراد وو چې ما د هغه خواهشات نفسانیه او بیخکنی وکړه چې کوم نفسانی خواهشات انسان کې دا هغه بیخکنی مې وکړه چې هغه زما مخالفت ونه کړي د دین افکار شاګرد چې صرف د جبش امانتدار و ددا په دې خبره باندې پوښ چې دا کم شاګرد چې د قتل کو داوم دې صندوق کې دی بیا دې استاد محترم خپل شاګرد ته وی چې ای زما ګران شاګردا دا راس خپل زړه کې اوساته او دا صندوق چې کم تی ویني چې هغه زما مقتول شاګرد دی هغه په دې کې دی دا زما د کور کې دفن کا خخ کا ویات ساته د ټولي معاملینا مقصد دغه شیخ طریقت د خپل د امانتدار داودار چې کوم شاګرد دی د آزمیخت لږ وخت تیر شو نو دغه شاګرد چې کوم د شیخ طریقت پټ کړي دی د پلار خپل زوی په تلاش کې راوته دغه بدبخت شاګرد ابل د امانتداري داوه به کوله نو دغه شاګرد چې کوم پټ کړي استاد او ظاهرا ښکار کو چې دی بکس کې دغه پلار ته وی استاد وی خو زمو استاد قتل خپل کور کې خخ کړي دي ویسه وخت پس چې دا خبره سلطان د زمانې ته ورسېدا بادشاہ چې کله دا خبره واورېدا نو لږ سوچ وکړو او هغه باندې خداغه بزرګ چې کومه بزرګي و دا هغه نه خبرو واقف خو بیا هم د شیخ طریقت په خدمت کې قاضي او نور فقها د تفتیش لپاره ورولېږل دې واقعي نه دغه بدبخت شاګرد ډیر زیات خوشاله شو چې کوم ځان امانتدار حسابو او خپل استاد ته ښه کنزل وکړ او گواهان ځان سره کو را روان دي ور سره د پاره دې چې دغه کم ظاهرا هغه بکسه ده د هلک ګمان کوي چې کینی بدی کیږي چې دی خپل سترګو سره وي خو چې کله هغه صندوق کولا کړی شو نو د هغې نه ګډ راووتو ذبح شوی
او هغه هلک د هغې کور نه سلامت راووته. د دې نه د دغې شاګرد ډېر زیات رسوایي وشوه. اوس د ندامت نه څه فایده؟ او دا واقعه حکم المربوط فيما يلزم اهل طريق الله من الشروط شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمه الله تعالی علیه مبارک نے را نقل کا. علامہ اسماعیل حقی رحمه الله دې لپاره چې یو صفت پتا کې نه وي او هغه صفت ته داعی شي داویدار شي، خو دغه صفت چرته من عند الله تا کې نه چولې شوی نو په دې کې به ته رسوا کېږي. د دنیا چې کم صفات دي چې خلک ستا هاي هاي کوي، د دین خو اولیاء الله انکار کوي، د دین خو اولیاء تختی. ځکه چې دلته به دا کریډټ ته واخلې خو په ورځ د محشر به بیا د چا نه اخلي. د دې نه دا خبره معلومه شوه چې اسرار او رازونه چې کم د راز خبرې وي، الاسرار لا توهب الا للامناء. د اسرارو چې کم مخزن دی، چې کم زړونه د هغې دپاره د لوښي مثال جوړېږي، هغه د امانتدارو زړونه. والانوار لا تفيد الا على الادباء. او د انوار نزول چې په چا باندې کېږي هغه په مؤدبینو باندې کېږي، په بې ادبو باندې نه کېږي. لکه حافظ شیرازی رحمه الله تعالی علیہ فرمائی حدیث دوست نہ کوئے مگر حضرت دوست کی آشنا سخن آشنا نقدارد. د دوست خبره دوست ته کولی شي، ځکه چې رازدار هم د رازدار خبره خپل سینه کې هغه محفوظ ساتلی شي. یو سړی دی هغه رازدار نه دی، هغه به دغه رازدار خبره په سینه کې څنګه وساتي؟ په دې خبرو باندې ځان پوهوئ. پوه شوئ په دې باندې؟ همدا وجه ده چې دغه آیت کریمه یا ایها الناس یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، دا چې کوم آیت کریمه موږ تلاوت کړ، دغه آیت کریمه چې کوم صوفیانه تفسیر دی، هغه تفسیر کې سیدنا اسماعیل حقی رحمه الله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. د دې آیت تفسیر او تعویل تفسیرات نظمیه کې داسې کړ شوی دی چې د ناس نه مراد هغه خلق دي چې هغوی الله جل جلاله او د هغه وعده چې د میثاق په ورځ شوې وه، یوم المیثاق، الستو بربکم، هغه هیره کړه. او بعضې خو دې کې هغه دي چې هغه په ژبه باندې صرف وایي چې منګه الله باندې ایمان راوړی، خو لیکن د هغوی زړونه د دې خلاف ګواهي ورکوي. او ایمان حقیقي درته ښایي چې ایمان حقیقي وایي څه ته؟ ایمان حقیقي دا هغه ایمان دی چې هغه من عند الله یو نور دی او هغه الله جل جلاله د خپلو خواصو بندګانو په زړونو کې دغه نور ور اچوي. په ورځ د آخره باندې د ایمان راوړلو دا معنا ده چې دغه خلق الله جل جلاله د نور په ذریعه سره او ورځ د آخرت چې کوم معاملې کېږي هغه په خپلو سترګو سره مشاهده کوي، او چې کله مشاهده کوي بیا په هغې باندې دی ایمان راوړي. دې ته ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ویلی کېږي. سبحان الله. و چې چا د الله جل جلاله په نور سره لیدل ونکه نو هغه عالم غیب مشاهده نکه، او چا چې عالم غیب مشاهده نکه هغه خو مؤمن بالله نشو او نه مؤمن بالیوم الاخر دی.
همزه وجره چې الله جل جلاله فرمایي چې وما هم بمؤمنین دا هغه خلق نه دي چې دی الله جل جلاله سره هغه په نور په ذریعه سره ایمان راوړو او د دې آیت یو بل معنا هم ده او هغه دا چې دغه خلق د حقيقي ایمان طرف ته د تللو لپاره تیار نه دي ځکه چې دا خلق په انتها درجه غفلت او خذلان کې پراته دي تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ ترجمه ته توجه ورکړئ الله جل جلاله فرمایي ومن الناس بعض د خلقنا من تبعیزی ده من یقول آمنا بالله وإذا خبر آمنا بالله چې موږ ایمان راوړې په الله باندې او بالیوم الاخر په ورځ د اخره باندې وما هم بمؤمنین دې کې اصل ایمان نشتا دې بل آیت کریمه تفسیر و سبا ان شاء الله العزیز واخر دعوانا